فرمائي حميدي ده استاذ دي قال حدثنا سفيان حدث عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم الذين بدلوا دي مفسر ده قران دي تفسير کې دی هغه کسان بدلوا چې بدلې کې نعمت د الله په کفر باندې نو قال ابن عباس تشریح کې نعمت د سم مراد دي او د الذين نس مراد دي دواړو بیان کوي هم والله كفار قريش ته الذين مستاق او قسم سره ثابتای قسم سره چې خوري نو معلومیږي دا چې دا د نبی رسول الله اوریدلی قال هم والله قسم بالله چې کفار د قریش دي مراد دي قال عمرو هم قریش عمر وی هم قریش ګورا دا سفیان نقل کوي دا عمر وی قریش یعنی یو کړه دي چې اوریدلی دي هو کفار قریش او بل دي کې قریش یو مطلب د قریش نو هغه کفار مراد دي ومحمد صلی الله علیه وسلم نعمت الله دا الله لوی نعمت او نبی رسول الله د دوی د پاره واقعي نعمت نو باغی کفر او د کفار د قریش وینه معنا واحلوا ذ كفار لمشران او نازل کل قوم فل دار البوار تا د هلاکت کورتا هلاکت کورته شي د نار د مراد دي او حلوا يوم بدر د مناسبت تباب شو بدر فورت ولی ظالمانو کو دا جنگ نوی کړي واپس تللی وي نو قوم به نوی مردار شوی اکثریت قوم مردار کا کته وی دا حدیث ابن عباس هم موقوف دي دلته ول راوړو ما درته جواب ورکو شبسه چې دا حکمن سره مرفوع دي اقل دخل پکې نشتا ورپسې شاه خجنا یو خبره تمهید در تکیدم چې خبر آسان شي یو روایت کې د نبی علیہ السلام چې ان المیت لا يعذب ببكاء اهله عليه او دا یو نقطه ذهن کې واچوا چې بکاء په الف ممدوده مبالغه سره جړاته وي او بکان په الف مکسوره دا لګي جړاته وي ان المیت میت چې لا يعذب عذاب ملاويږي ببکاء اهله عليه په سبب د جړا د اهل د په باندې دا اهل ورته جاړي میت ته دته از سزا ملاوي نو عائشہ صدیقہ د ابن عمر په دې روایت کې اعتراض ابن عمر خطا شوی وی ځکه خطا دی چې ګناه جم دی کین نو مړي ته ولې سزا ملاوي جاړي خدا جم دی مړي ورته نه دی ویلي چې ماته جا نو مړي ته ولې عذاب ملاويږي نو حضرت عائشہ صدیقہ دا آیت په استدلال کې ابن سی چې ولا تزر وازره وزر اخرى دیو ګناه په بل نه بار کېږي نو ګناه دا جم دی کې چې جاړي نو مړي باندې ولې وبال ور کېږي او الله سلل انسان الا ما سعى نو ګناه خو دې جم دی وکړه هغه ته ولې سزا ملاويږي نو د دې وجه عائشہ صدیقہ وایي چې دا عبد الله ابن عمر خطا شوی دی دا نه وایي چې دروغ حدیث جوړ کړي خطا شوی دی او اصل وی پیغمبر علیه السلام داسې نه دی وی داسې ویلي دی یو يهودیه مړه او نبی علیہ السلام په لاره تېرېده نو قوم ورپسې جاړل نو پیغمبر علیہ السلام او فرمایل انهم ليبكون عليها دی خو دې پسې جاړي حالانکه انها لا يعذب غیت عذاب ملاويږي یو معذب انسان پسې ولی خلق جاړي هغه انسان پسې وجاړه چې هغه خوشاله کې مبتلا انهم ليبكون عليها دا وارثان پر يهودانه پسې جاړي وانها لتعذب او هغه عذاب ملاويږي نو مطلب د پیغمبر علیه السلام سره یو انسان د خدای نه بعید دی او په عذاب کې مبتلا دی یو مړی نو د پسې جمعي ولې جاړي په داسې خبيث پسې یا په داسې خبيثه پسې نو علیه السلام دغه لفظ ویلو ابن عمر خطا شو هغه مطلق راوړو چې ان المیت لا يعذب ببكاء اهله عليه او حالانکه الله وی ولا تزر وازره وزر اخرى دا عائشہ په خبره پیښ وې
نه نه پوهې که نه پېښ شوې پېښ شوې اوس زه دې جواب کوم عبدالله ابن عمر په خپل ځای د عایشې هغه په خپل ځای په خپل ځای بالکل ټیک ده چې علیه السلام تېرېده په یهودانو جړا کوله خلکو او دا الفاظ یې فرمایل لیکن د ابن عمر دا ټیک دی ها نو که ته وایې چې تعارض د ناتظرو ده لیس للانسان الا ما سعی سره هغه خو جړا نه ده کړې مړي هغه نه جاړي نو ولې دوی ګناه بار کېږي سړی خو دوی کړې ده د ګناه جواب دا دی چې دا محمول دی په هغه صورت باندې چې دې مړي وصیت کړی دی چې ګورې ما ته به جاړې هغه زمانه کې به مړو باقاعده وصیت کوو د مرګ نه مخکې دې خلکو وی ګورې زما مرګ به نه سپېره کوې ها سپېره ده نه د دنیا نه لاړ نه شمه ښه جلاګانې به راپسې کوې او د دې دپاره مختص ښځې وې چې هغې به مړو پسې جړل کول هغې له به پیسې ورکولې لکه څنګه چې واده کې مختص ښځې وې راځي او واده ګرموي او ګډاګانې کوي دقسې به مختص بوډیګانې وي که خدای دا جرابې مخمردارې کړي نو هغې به راتلل مستقل به مړو ته ګډا کوله او خلک به په جوش کې راوستل دنیا به ګډېدله او د هغې مخصوص الفاظ به هغې ته نوحه ورته وایي نوحه ورته وایي او موږ پښتو کې ورته ساندرې وایو اوس هم بعضې بوډیګانې ښځې دي ظالمانې د یوې پیالې چای دپاره راځي چغې وایي که نه او لکه غر غوندې وې او ډېر ښه سړی وې او تا خو خلکو سره ډېرې ښېګړې کولې او اوس به موږ له ډوډۍ څوک راوړي او پلان کې او ته خو ډېر ښه سړی وې منځ کې هغه په الفلام او ارامي چې هغه مړ شوي دا جړا ورته کوي نو دا خبره نه ده دا ګناه ده نو دا هغه څوک چې وصیت یې کړي نو لا تزر وازرة مباشرت دی او دا عذاب چې وي ان المیت لیعذب ببکاء اهله من جهة التسبیب شو ابلو تیر شوي دي که نه ولیحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم دا تسبیب شو تسبیب من حیث التسبیب او یا دویمه ویمه دا چې وصیت خو یې نه دی کړی خو د په علاقه کې خلکو مړو ته جړل د نهی عن المنکر نه ده کړی باید چې د ویلې وي چې ګورې که زه مړ شم ما پسې به نه جاړی دی چې پې خاموش پاتې شو ګویا کې دی خوشحاله دی چې خلک را پسې وجاړي د دا نهی عن المنکر نه ده کړی دی چې ګویا خوشحاله دی نو ځکه ولا الله سزا ورکوي نو لا تزرو الله سره د انسان مباشرت دی او دا کم یو سزا ده تسبیح والا پوهېږي که د ویلې وي چې ما پسې مه جاړو بیا هم خلکو جاړل نو بیا به وبالو او دریم جواب یې سرې د دې نه هغه عذاب اخروي نه دی مراد حدیث کې به راشي حدیث کې راځي چې یو سړی کله مړ شي او دا جمدي ورپسې جاړي او وا جبلا او وا فلان نو فرشتې وله لحظه ورکوي وایي داسې وې دا جدي وایي چې ډېر ښه سړی نو ته ښه سړی وې جبلي سوچ وکړه اجدی وی چې ډېر سخي و نو تا چې ته 1 روپۍ د خدای په نوم ورکړی ریاکار بچیا ورکړی دی او چې دی وی چې ډېر کڼو سره ورونو سره او یتیمانانو سره امداد وکړو چې غیر سوچا مسلمانو نو داسې چونګه ولا ورکې وې داسې دا تعذیب شو چې ځان کې دا اوصاف په دې پیدا کړي و که نه هغه تلوم شو د دې د جړا د وجې نه د هغه د هغه اعمال خبیثه او د وجې نه چې دا دوی کوم اوصاف یې دا پکې نه وو اوس پې پوه شوې په خبره نو څه شو یا دا تسبیب شو دا شو د دې وجې نه په بل روایت کې راځي چې ان المیت لیعذب ببعض بکائه علیه دې کې بکا دی او عمر په هغې روایت کې سره پلار په روایت کې ان المیت لیعذب ببعض دا چې وصیت یې کړی دی یا نهی عن المنکر یې نه دی کړی او یا دقه چې هغه کې هغه اوصاف نی او دي یې شمال اوصاف نی که پکې وو خو ټیک ده که اوصاف نی او دي یې که اوصاف وي او دي یې شمالي ګوره جنت پې واجبېږي وجبت اوصاف شته او ډېر عابد او ویم هغه عابد نو فرشتې به وګوره که نه جنت به ورکوي الله نو ببعض بکائه دو سر پسې شاه ابن عمر مرفوع کئی نبی علیہ السلام تا کہ ان المیت يعذب في قبره ببكاء اهله عليه بلکہ اشتا فقالت عائشہ تجدا خبر رسیدنا نبی انما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يعذب بخطيئته وذنبه وان اهله ليبكون عليه الان يا مقتول يهودنا انه لا يعذب بخطيئته وذنبه هذا جلاد وجنا ندي د جلاد وجنا ندي سر وجنا دي اذا خپل خطي ادا يهودن او ته ملوا
او داغه د ګناه د وجنا او دا ولې دا خبره کوي تعویل کوي لا تزرو الله سر الانسان الا ما سعى د وجنا او اهل په جاړي نو چې انسان ته په خپل خطي عذاب ملاويږي نو پسې ولې جاړای قالت عائشة وذلك مثل قوله تبارك وتعالى إن رسول مثل قوله لك قول النبي عليه السلام اغا قول تفصيل دادي شروع شو هي نبي عليه السلام دراجي دي بنبي قام على القليب فكوي باندې ودرت وفيه قتل بدر مقتولين بدر من المشركين فقال لهم نو عليه السلام دي خبر او ما قال اغا چي وي اغا پرون تیر شي وي دي سي وته وي شابسي فإنا قد أيسركم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ويجي أغا الفاظي هوي أو سيوي ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول إنهم لا يسمعون ما أقول ولي في عمر وتوي سيوي بما تكلم من أجساد الله أرواح لها فقال النبي والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم بلکہ أبي أوري وقال إذ عائشة باغي كتاويل كي سوي إنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق يسمعون أورنا اوری نا خو چې دا دی پیغمبر علیہ السلام وتکما خبره کوي چې تاسو په عذاب کې نو باغ عذاب علم دی یا لکه په کې کنا اوری نا معنی څه لگا شابه چې کومه خبره وته پیغمبر کې د پیغور والا خبره ودغه پیغور والا خبره عذابونه باندې علم دی قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق إذا دورت سبيما فزماذا خبر ناوري زماذا خبر ناوري شابسي خدا چه دورت سبيما فدي علم دي زماذا خبر دا وجنه في علم نجل تعذاب ورطا ملابيگي زورت توبيق ورقوما كتاسو تعذاب بملابيگي من سر وعدا خوش وتاو سر وعدا دا عذاب دا نما يعلمون دا يسمعون مانا 50 ركيه لك يا نعم عائشة صديقة او دليل يسر ثم قرأت انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور وما جواب ذرتا اكو چه ولد يسمعون فما من يعلمون سرك عائشة خواقا وقنا وقو بدر كي اخو بدر كنا بدري صحابة سوي ابتپوست كي چه سشهر ما تكلم من اجساب نقول سياق سبق تقول نو يعلمون ندي يسمعون ما ناتكتا سیاق سباق تا گورا اب اعتراض سے کئی چی وجودون دی روحونا پکی نشتا نو ولی وسر خبر کے ولی و خبر کے ولی خبر کے نو بیا نبی علیہ السلام ویڈیو کرا چی واقعی و مرستا خبر ٹک دا ما خبر نا اوری خدا دی دا پارا کوما چی دا زسا ورطویم نو باقی اغی پویری من اللہ ویڈیو کرنے پر عذاب پویری اگر تعویل کو نکا علیہ السلام تعویل نکی او دے کئی او ما انت بی اسمع سمانا ما انت بی اعلمنی ما انت بی اسمع روایا بأسمع دي بأعلم خونه دي او ما تقول عيني او بلا خشتا خبرك لذا دا عائشة صديقي خبرك تك دا چراغي علم پا عذاب دي كم پیغور چه ورقی دا نوری خدا غا پیغور نمراد دا عذاب دي غشتا نوی علم خو نفي دا سما نكي علم پشي نفي دا سما كي علم اشتكنا عذاب وتا ملاويگي کہ پیغمبر کم دا عذاب پیغور ورقی اغا و تمیلاوی کی علم اشتا نو علم خود نفی دا عدم سمانت ہے ولی تعبیر کے او انکا لا تسمعو مانا ما پرون کردے دا کہ نفی دا اسماع دا نفی دا سما ندا انکا لا تسمعو ماوی پا عادت کی چونکہ خبر بعید دا مجھے کم دا سے لفظ رائی چی پا عادت کی بعیدی اغی کے نفی سیوی لکا مارا میتا ما انتا میں مسمعین ویگی پا خبر او یو بلد ارتوی ما یا لکا مولانا ما تو برد مونی دی تشبیه او پرته کی معلومیږي دا خطاب د دې لا تسمع الموتان مراد هغه حقيقي مړي مراد دي کدا کافر ته مراد وایا څوک ته مراد دي کافر انك لا تسمع الموتى نو تشبیه ته ورکړه کافر اوري خو عمل نه کوي کافر اوري خو سماع هدا نه کوي سماع قبول نه کوي لکه مړي اوري خو سماع هدا او سماع قبول نه کوي تجربه کته دا وے کہ ابھی ناوری نو کافر ام ناوری خبر ٹھیک ده غلط ده کافر خو
دوی اوري خو سماع هدا او سماع قبول نشتا لکه څنګه چې مړي اوري سماع هدا او سماع قبول نشتا يقول حين تبوأوا مقامع من النار عروه ويخا يقول عروه ويخا واذا خبر كلدا دا خبر کله دا يعذبوا وغيرها یا دا چې پیغمبر مبارک ولا پیغور ورکو ان تبو مقاعدهم من النار چې کوم وخت دوی اونی و بلکې التلالشا يقول عروه واحلوا قومهم دار البوار كم وخت کې احلوا قومهم دار البوار چې مخکې کم تیر شوی دی په لومبي حدیث کې او یا دلته کې راځي چې دوی ته عذاب ملابيږي يعذب ببكاء اهله دا کله چې تبوؤوني ولي خلق مقاعد النار نه یعنی خدای په اور کې ورواچول دوه ورپسې شاه وبما حدثنا عمر قال حدثنا عبد عن هشام عن ابي عن عمر رضي الله عنه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر هم پکې نو تیم دغه وخت کې نو دا مرسل دی ابن عمر دی ها لکه عائشه چې څنګه نو هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال انهم الان يسمعون ما اقول لهم ثم صريح دين ثم صريح کې ولې تعویل کې فذكر لعائشه فقال انما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم الان يعلمون ان الذي كنت اقول لهم هو الحق واقع علم اسم مشتنو پیغمبر خطاب وته ولې بیا په پیغمبر ویلو کنه داسې چې ګوره انهم لا يعلمون عذاب علم دي عذاب معذبين دا چې به ویلو کنه انهم لا يعلمون ثم قرات انك لا تسمع الموتى حتى قرات الايه بس دي مولانا سے دل بیمار ہے طبیعت برابر نه لري بیگا هډر نه جوړو او نن طبیعت الحمدلله خدي بیگا لا جوړو شیخ صاحب ویلي دي صبح بس شیخ صاحب راغلی دی ښه هغه ته ما وی ټلیفون وکړ چې نیمه غنټه مخکې راشي نن به یې کوو ناس کراته کوټې د تکلیف راکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الا اخر طالبا عالما فاضلا مدرسين مفسرين الله دې د فتنو افات بلیات نو ساتي علم کامل نه کوي او د جمع دعا کتا صبح ته اخلاص وکړه ان شاء الله چې فتح دعا وکړي الله ما شفاء اللهم اشفي لي شفاء عاجلا لا شفاء الا شفاء وشفاء لا يغادر سقما ولا الله جمله امراض وبليات مبارك وحديث بركات الله تبارك لري الله کے موضوع بیماران کو شفاء والله مولگان ته ثاني باندې څومره دې الله دې حفاظت او کې پکورونو کې حفاظت او کې الویا حفاظت الله تعالی ته ډېر خیر او برکات ورکړي ضروری حاجت ہے کول کی بیماری نہ اللہ دے جتن کو کی بیماری نہ مشکلات کی مریضان دے اللہ دے مریضان جو کی مشکلات ہے اللہ نے دعا کرنے ٹولے قبول